هلو سلام علیکم ورونو عزیزانو قریبانو خبره به واورئ په خبره کې به ډیر خوند پیدا کوئ ورځ په ورځ خپلې خبرې ته ګورئ په خپلې خبرو کې سوچ وي فکر وي محبت ورسره کوئ چې په خبره کې ډیر خوند دی او د چا په خولو د چا په خبرو کې به نثر راځي زما ورونو عزیزانو قریبانو موږ دوی ټوله پښتانه یې که هغه سیمې والا دي که دا سیمې والا دي موږ دوی پښتانه یې یو وروڼه یې یو عزیزان یې قریبان یې که اڅکزي یې که پښتانه یې که کاکړان یې که ترینان یې موږ دوی ګرد سره وروڼه یې د یوې پښتانه بچیان یې د یو پښتانه ناره کوو موږ ته به دا خبرې سره کوو په دې کې به بدې خبرې موږ ته نه سره کوو نه به پالتو دا جنګونه او دا ډرامې او دا کش به ګیر سره جوړو دا زموږ وروستۍ په مابینځ کې سازش دی خلک یې کوي خبره واوره سازش دا دی چې حکومت او زه ته دا خبره کوم چې یو د بله باعث سره جاري شي هغه نن سبا دی وخت شستې د مابینځ کې دا کیسې رالې پر فیسبوک باندې دا خبرې رالې او داسې دي پر فیسبوک باندې بده خبره ده او ما او ستار څونه جنجال پر دې فیسبوک سره وکړي خو انشاءالله جنجال نه رالی ورونه هم دلي ورشه باعث تی د سوچ سکار واخیز ما ورونه عزیزانو ګرده د خانداني خلک یاست د شهر خلک یاست او د شهر پښتانه خلک یاست او شهر په مابینځ کې مه راځئ د دې خلکو په خبرو کې به نه راځئ ښه چې دا په خلکو په خبرو کې هر سړی چې دی نن سبا یو د بله سره پردی یو سړی کم نه دی ګرد عاجزان لري تربورګلوي لري کنګلوي لري خپلې خبرې سره کېږي یو د بله باعث موږ ته خبره واورو په خبره کې خوند پیدا کړو نو دا زه چې د بار وایم زما ورونو عاجزانو په خبره کې به موږ ته خوند سره پیدا کړو چې موږ ته پښتانه لاس نه سره واچو موږ ته پښتانه د دې علاقې سیمې خلک لاس نه په لواچي په دا ښار له د عاجزانو قریبان دا کشنې ورونو له دا کشنې زامن له دې له څه راځي دا به سبا زموږ څه یې زده کړي ته خپله دی چرت ووایي نو زه ته دا خواست کوم چې زما ورونه عاجزانو که هغه ټبر یاست که د صادق ټبر یاست که د ملک ټبر یاست ګرد زموږ ورونه یاست موږ ته سره عاجزان قریبان یو د بله موږ ته باعث لاسونه پله واچو موږ ملک بارس هم دا خواست کوو او د صادق خان هم موږ دا خواست کوو باعث یو د بله لاسونه پله واچو په بدۍ کې چا ښکر نه دي کړي چا به دي کړی ده تی ورسې پوښتنې ځله وکړي یو د بله پالتو خبرې پر دې فیسبوک باندې څه حال دی زما ورونه عاجزانو په کاکړانو کې هم زموږ دوستي شته د کاکړانو دوستي په موږ کې شته موږ ته یو پښتانه یې باعث موږ ته د بل په خبره کې نه سو د بل په خبره کې چې موږ ته راسو انشاءالله تعالی زموږ وروستۍ به بچیان به ژاړي مندې او خوندې به مې ژاړي رډې او کونډې به مې ژاړي تی په خپله دی چرت ووایي موږ ته څو وخت کېږي کشنې رالوی سو پخوا به موږ دا ګلستان له ولاړو څونه خوندونه به مې واخیستل دا پښین له به ولاړو دا لورلایي له به ولاړو څونه خوندونه پکښې کې اوس ورځ په ورځ موږ کشنیان موږ راغټېږو او موږ به ستۍ څه یو څه یې زده کوو ولې خو ته زموږ مشران یاست باعث موږ وروستۍ د مشران په کشر په دې تایپکه کې موږ ته نه سو موږ ته خپلې یو خپل 15 وخته لمنځونه په جماعت کوو یو 15 وخته موږ ته خدای ته دعای وکړو چې یا الله موږ پخوا شی نه درلودی په کوډل کې وو زموږ د کور مخ ته به راکټان ولاړو زموږ د کور مخ ته و شکر دی موږ ته به بجارو په لنډ کروزرانو په شو موټرانو په پردي مزدوران ته ولاړ دي باعث موږ ته شکر ادا کو خبره واورو په خبره کې ډیر خوند پیدا کو ورځ په ورځ پیدا کو موږ ته دا نه وای چې موږ ورور هغه کم کوم دی دا کم کوم دی موږ څکزی دا کاکړ دی شه دا موږ ته ګرد یو پښتانه دی وو مور زوکړی یو بابا آدم علی السلام اولاده خبره واو
باعث موږ ته یو د بل لاس بل تیر کو د چا خبرې نه ومنو د چا پر خبرو نه سو ولاړ شه که موږ ته د چا پر خبرو ولاړو موږ ته غر کو ترک بیا 15 شپې او ژوند چې ته ګوري یو وړم راز په کوټه کې بنگلا جوړه کړي او ولا جننه کدا کښنه زی په ګټ کم ان شاء الله زبدای کې آباد سم پرونه وړم را د زړه دوره پراله مړ خبره وا بنگلام جم پاته سو پیسې جم پاته شو هرڅه داز موږ ستې سګورت سپاتیږي موږ ته به لاس په لتیرو که صادق دی ستا ورور دی که دغه دی ستا ورور دی موږ ته ملک دی خبره نه ده بیا هم موږ ته کاکاړو په چګزی سره ورونه دي سره او دا ډیر ورونه ته دا خوازنو موږ ته به د بل په خبرو کې نه راځو نه د بل په اواز کې به موږ ته راځو نو زما ورونه عاجزانو خبره خو مې دغه کوله شه او د اختر شي شپې دي او د اختر شي ورځې ور شپې دي باعث هغه پسونه کم غوښ چې موږ ته حلال کړي شه په خوند سره وخورو یو د بل میلمستیاوي سره وکړو کیسې سره وکړو دوستي په پاله کو هغه موږ ته وروره ګرد ورځ موږ ته زړونه په خواشني کې رواني او موږ ته به خواشني دی بعد نه کوو نه به زموږ سره کیږي نو بیا موږ ته سره ورونه عاجزاني قرباني د یو علاقې د یو که د پشن دی که ګلستان دی که چمن دی وروره که کوټه ده موږ ته ګرد سره ورونه سره عاجزاني نو بیا هم زه د ملک باري صدا خواست کوم او د صادق صدا خواست کوم چې دا کشنی الکوان دا ورونه عاجزان دا قربان باعث په جنجالو کې یو د بل نه سره واچي موږ ته بیا هم د دې شهر د علاقې د دې سیمې خلک خبره واوره په موږ ته به وروره نور به څه راتوایي نور به څه راتوایي موږ ته خدا چمونه نکو خبره به اورو په خبره کې به ډیر خوند پیدا کوو بیا هم د دې علاقې پر سیمه باندې موږ ته د دې شهر په حواله او دا شهر به برابرو او دا شهر موږ ته زموږ مشران یاست موږ ته کشران باعث موږ ته در پسې دا اوس نسل چې راپورته سو چې هغه باعث یو د بل او تا ته وګوري د یو بل ته وګوري باعث موږ ته پر دې باندې خبره وکړو موږ ته یو د بل ښه سره وکړو موږ ته یو د بل هغه همدردي سره وکړو که موږ ته وروره یو د بل شیطانان راته مخ دي او موږ ته سره خطابات او زموږ ستې کیسې زموږ ستې پلرونه زموږ ستې اناګانې زموږ ستې پخوا ښایسته وخت و ښایسته علاقې وې نو اوس شی پر دنیا نشته اوس حکومت درته ګوري ستې جنګ حکومت درته ګوري ستې لړایي شروع حکومت درته ګوري پخوا په حکومت و چې هر چا به یو ټک کاوي یو سیسټم به کاوي هغه به د ستې وروره سړی په مخه واخلي چې وروره کاکا ته کوې څه خبره اوس وروره ستې په مابینځ کې هېڅ شی نشته برته خپل لاسونه سره واچوي لکه ورونه رقم دا رقم سره سنبال سي زه خو ته دا خواست کوم زما په دې کې هېڅ نه لالچ شته نه شی شته موږ خو د ورورګلوۍ دپاره ته نن راسه زموږ حالاتونه زموږ د پښتنو حالاتونه وګوره نن په اسپتال کې ښه نوی اسپتال جوړ شوی و سپکې ګرځېدل خبره واوره دا بل وخت ګولۍ لا دې اسپتال نه دي راغلي ته خپله دی چرت وو مریضان ډېر وو ګولۍ نه وې مریضان ډېر وو ډاکټران نه وو نو زه ته دا خواست کوم باعث ته اسلام آباد له ولاړ سي د اسلام آباد څخه پر دې خپل ښار وژاړئ پر دې خپل کوچنیانو مؤمنانو وژاړئ پر دې خپلو زامنانو وژاړئ باعث ته قلم په لاس ورکړي باعث ته ټوپک په لاس دې خپلو زامنانو ورېرو ته نه کړي ور نو زه ته دا خواست کوم بیا هم پر هغه سربیره موږ ته دا خواست کوو چې یو د بل سره جار سي په جارېده کې خوند دی او په خبره کې ډیر خوند دی او په خبرې چې د معنا سره ووتل بیا خوند ولاړی نو زه ته دا خواست کوم په دې کې دی خلک ستا رقم خلک ستا چې ناجایز پیدې اخلي په دې کې دی خلک ستا چې ته ورونه په لجنګي ته تربرونه په لجنګي ته واجزان په لجنګي بیا هم موږ په دې باندې خواست کوو چې زموږ په چمن او زموږ په ګلستان
افغانستان زموږ پر عبدالله خان باندې امن راسي، زموږ پر دې کوټه باندې امن راسي، موږ په دې باندې خوشحاله کیږو، ورځ په ورځ موږ خوشحاله کیږو. باید یو پرابل بدماشي نه وکړي، یو پرابل روډونه نه ونسي، یو پرابل روډونه نه کې بند، نو په دې کې د دوی ډېر خوند دی. نو زه تی ته دا خواست کوم پر هغه سربیره، زه تی ته دا خواست کوم چې زما ورونه عاجزان په دې کې ستی تاوان دی، ستی نسلونه تباه کېږي. د دې څه وروره د دغه پرچم دا کیسې مه جوړوئ، دا خو دونه کیسه نه وه. خپله یو کیسه کوچنی مساکرات سره وکړئ، خپل مشران سره کښېنوئ. نن سبا چې پرابل سر دې جنګ سي بل ناروغه نه کوي، سویې ډرامه جوړه شي. نو موږ تی ته دا خواست کوو چې زموږ په خبره کې وروره ورځ په ورځ خوند دی، نو تی دا خوند ومنئ، خبره واورئ، په خبره کې خوند پیدا کړئ. نو زه تی ته دا خواست کوم بیا هم پر هغه سربیره چې زموږ وروستیږه ښاره سه ګلې ګلزار ښار جوړ شي، موږ تی سره وروڼه یي، د یوه نسل یي، یو پښتانه یي، یو خپل واقع موږ تی جوړ کړو، دا علاقه برابره کړو، موږ دا علاقه د غلو څخه صفا کړو، دا علاقه د شاوخوا د بل چا څخه موږ صفا کړو چې یو بل سړی لا د ده سره ناجایز کړي، باید چې موږ پرې راوغورځو. یو بل سړی ستا سره ناجایز کړي، باید چې موږ پرې راوغورځو، یو د بله تیرو پاته سره وکړو. نو زما ورونه عاجزانو، زه ستاسو وخت نور نه ضایع کوم. ما په دغه باندې زړه مې ډېر د پرونه راسې زړه ډېر په دړدړ کې و چې مال دا زما ورونه عاجزان، ښه ځوانان، ښه د علاقې خراباتي ځوانان، دا ولې سار په ستړي اخته سي، په یو دغه اخته سي، سار که ته دی مړ کې د داسې څه جوړ سو، که ته دی مړ کې دی تا مړ کې، نو څه فایده؟ هېڅ فایده نه لري، په دې کې هېڅ فایده نشته. نو خبره واورئ، په خبره کې ډېر خوند دی. السلام علیکم زما ورونه.